عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. با ګوره موږ تاسو وې کنه چې دا د هر منظر پر او دس آیا په ټول امت سره د محبوب پاک فرضو که په یوازې نبی پاک. بیا موږ تاسو امام طحاوي وی ذخیره د حدیثو ګورو نو چې کته اخاوي کچې ته مشقت او تکلیف امت نه راتلی نو ما به ورته امر کړو چې په مسواک عند کل صلاتن او دس وکي هر منظر لپاره مسواک استعمال کوي د هر منظر لپاره. نو هلته خو بیا موږ باندې اعتراض راغلی چې هلکه دا او دس لاړه د هر منظر لپاره فرض و منسوخ د دې په ځای سواک راغی. بیا موږ ته ویلې چې تاسو دا مسواک ته واجب ولې نه وایي دا خو مجعول ده یعنی دا په ځای د اوداسه راغلی نه نو چې په ځای د اوداسه باندې راغلی نه په کار د اودس حکم پې جاري اودس د هر منظر لپاره فرض و په کار ده چې دا مسواک استعمال هم د هر منظر لپاره فرض. نو موږ بیا وویل امام طحاوي چې موږ ذخیره د حدیثو ګورو چې رښتیا هم دا مسواک دا په امت باندې فرض و که یوازې خصوصیت د نبي علیه السلام حدیث نه پته ولګېده لولا ان اشق علی امتي که مشقت مې په امت نه راتلی نو ما به ورته امر وجوبا کړی وی چې په هر اوداسه کې مسواک استعمالوئ خو چونکې مشقت راځي نو ما ورته امر وجوبا نه ده کړی پته ولګېده چې استعمال د مسواک وجوبا دا خصوصیت د رسول الله نه اودس په هر منظر لپاره په امت باندې واجب او نه مسواک. به قال حدثنا يونس قال اخبرنا انس بن غياث عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. یعنی دې باندې خو پوه شو چې دا مسواک استعمال په بدل دی اوداسه کې تاسو وایئ چې هغه واجب نو دا به واجبي نو دا خصوصیت د نبي پاک امت باندې نه ول. به قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا حسين بن نصير قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه مثله فثبت بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. دی آقا مدنی دی قول نثابت شو چې لولا ان اشق دینه ثابت شو انه لم یامرهم بذلك چې رسول الله مبارک امت ته امر وجوبا په استعمال د مسواک نه راکړ وان ذلك ليس عليهم او د استعمال مسواک په دی واجب نه او استعمال چې چا بدل راغلی او دس نو د هر منظر لپاره او دسم په دی باندې فرض نه وان ما فی ارتفاع ذلك عنهم او دا چې دا وجوب استعمال وجوبا د دینه پورته شوی او هو المجعول بدلا من الوضوء او سره د دې چې مسواک ګرځولای شوی د بدل دی او داسنه لکل صلاتن چې هر منظر لپاره نه وي او داس فرض هغه لاړو دی هغه په ځای باندې بدل راغی استعمال د مسواک او په مسواک باندې اقام مدني سره د چې بدل دی او داسه د حکم وجوبت نه دا کړي دلیل دا ټول خبر صراحتا په دې دلالت کوي چې علی ان الوضوء لكل صلاه لم يكن عليهم چې د هر منظر لپاره تازه او نو او داس کول په امت باندې واجب هم نو ولا امر به او نه په دې باندې ورته امر شوی او ان المامور به النبي او د هر منظر لپاره نو او داس دا امر نبی پاک تعالی کړي او دا د نبی پاک خصوصیت دونهم نه امت او شو کنا وان حکمه کان فی ذلک غیر حکمهم او بشک حکم د نبی پاک په باب د وضو لكل صلاتن کې مخالف له حکم د امت څنګه مخالف امت باندې واجب او فرض نو پر رسول الله باندې خصوصیت تا کنه ډیر شیان دی اقامت دني خصوصیت دی. فهذا وجه هذا الباب من طريق التصفيه معاني الاثار یعنی موږ چې آثار مرویه او توکتل
نو پته ولګېده چې یاره دا ټولو روایتونه معلومه شوه چې د هر مانځه دپاره تازه اودس کول دا فرض واجب د امت دپاره نه و دا څلورم نمبر و دلیل عقلی ذکر کوي ارتفاع وجوب الوضوء لكل صلاة وأما وجه ذلك من طريق النظر وإلا أين الوضوء الطهارة دوو خبرو ته به ګورئ دوو ته دا اختلاف زمونږ او د شیعهګانو او د نورو بلاګانو چې باب کې مو ویلې چې اودس د هر مانځه دپاره دا د مسافر په حق کې که د مقیم په حق کې د مسافر په حق کې هغوی هم وایي چې په یو اودس لس منځونه اوس دلته دلیل عقلي تقاضا ده د امام طحاوي وایي وی اول به موږ دې ته وګورو چې د حدث په څو قسمه بیا به دې ته وګورو طهارت په څو قسمه کم حدث کم طهارت واجبوي بیا به دې ته موږ ګورو طلب راوالو چې اسباب موجبه د طهارت څه دي نقض د طهارت په څه باندې راځي مولانا سے موږ چې وکړه حدث دوه قسمه حدث اصغر حدث اکبر حدث اصغر راځي په خروج د بول و براز وړې بولې وکړي غټې بولې وکړي پوسکۍ هوا وغیرہ وینا دې سره حدث اکبر راغی موجب د طهارت اصغر ده حدث اصغر موجب د طهارت اصغر بس اودس او چارندام په باندې راغی حدث اصغر ده طهارت اصغر دا حدث اصغر موجب د طهارت اصغر او که یو سړی خوب کې احترام وشي یا یو سړی مجامعت کی منی خارج شي دا حدث اکبر واجبی طهارت اکبر لره طهارت اکبر د ټول بدن وینځل خا تمره خو پته ولګیږي چې حدث دوه قسمه شو اصغر او اکبر یا اصغر مثال وړه تقاضا غټه تقاضا وینه هوا وغیرہ د حدث اکبر خبره خروج د منی کاغه په ویخی ک په خوب والا وجه الدفق والشهوه او طهارت اصغر او طهارت اکبر اوس دا طهارت اصغر په سماتیږي الګ طهارت اصغر ماتیږي په حدث حدث صدا بول و براز اکبر په سمانیږي ماتیږي حدث حدث صدا خروج المنی مجامعت یا احترام کو اس تاسو امام طحاوی وی تاسو ته د انصاف تل درکو تا چې تر اوسه پورې په باب دی او داسه کې البته د مسح مسله جدا ده د مسح مسله لیکن تاب حدث اصغر و اکبر و طهارت اصغر و اکبر کې نه اوریدلی چې دا طهارت اصغر او اکبر په خروج دی وخت باندې ماتي الګه سحر دی او دس کړه د سحر وخت تر ماسپخینه پورې د بل داخل نه نواقض موجود شوی نه دي چیرته د کتلی په کتاب کې جزئیات چې ماسپخین داخل شي نقض راغی او د سمات شولې مرور دی وخت راغی خروج دی وخت راغی من ندی لیدلی ناوری دلی نکتلی په باب د حدث کې په باب د طهارت او غسل کې چې هغه د بغیر د اسباب موجبه ونه بغیر د اسباب د حدث نه په مرور د اوقات باندې ختم شي ماسپخین دی او د سوکه تر مازدیګر او تر ماخامه وړې بولې غټه اس نه لري کړي ویل کا او د سو کوله وخت تیر شو په خروج دی وخت باندې او داس چې ماتيږي په مخرج من السبيلين چې خروج معتاد مخرج معتاد وخت نه مخرج معتاد نه خروج معتاد دا څنګه کېدای شي چې وخت تیر شو لکه اوستا باندې او داس بیا فرض په خروج دی وخت باندې او داس نه ماتي نه طهارت اکبر ماتيږي یو سړی غسل وکي او بیا چې ماسپخین چې ویل کا غسل د مات څو وخت تیر دا نشته
اوس پاتې شو مسح د مسح حکم د غسل نه جدا الکه مسافر سړی 3 شپې 3 ورځې مسح کړي په موضوع باندې او دا سشته خو ټایم پورا شو اوس مسح ماته الته په مرور د وخت باندې مسح ماتي طهارت نه ماتيږي مسح ماته شو کنور او داس دی بس موزیو بس خپې وي کومو کې یوش په ورځ مسح کړي او ټایم تیر شو مسح ماته شو په مرور د وخت باندې طهارت نه ماتيږي مسح ماته شو دویمه مسله ده عجیبه خبره کوي شیعاګانو روافض او اصحاب ظواهر تاسو یې چې هر مانځ لپاره او د سفر او بیا وایي چې د مقیم لپاره وایي نه د مسافر لپاره تاسو مونږ ته وخی په احکامو چې د مقیم حکم د په طهارت اصغر او اکبر کې د غنه مسافر نه مغایر یا د مسافر مقیم مسافر که په سفر کې جنوب شي غسل بکای کنه بکای او مقیم په اقامت کې جنوب شي غسل بکای کنه بکای دوه حکم خو مسافر که په سفر کې حدث اصغر پیدا شي وړه غټه تقاضا طهارت اصغر واجبېږي او مقیم که په اقامت کې وړه غټه تقاضا او کې حدث اصغر د حدث طهارت اصغر واجبېږي د دې حکم کې خو هیڅ قسم فرق نشته بیا په دې کې فرق د کوم ځای راغی چې مقیم دې هر مانځه ته او داس کې فرض او مسافر دی نه یا رشوه کنه لګا څلورم دلیل دی فإن رأينا الوضوء طهارة من حدث فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمهما. د دې حکم څنګه را طهارت اصغر په چا واجبېږي او طهارت اکبر او په کوم اشیاء باندې طهارت ماتيږي طهارة التي توجبها الأحداث على نوعين فمنها الغسل ومنها الوضوء فكان من جامع أو أجنبا او جنبا چې یو سړی جما خج سره او کیا جنوب شي په غسل واجب ده وجب عليه الغسل وكان من قال او تغوت یا چې وړي بولي وکي یا غټه تقاضا په د باندې او د واجب ده وكان الغسل واجب بما ذكرنا لا يمكنه مرور الاوقات غسل او داس کماتيږي نو په منی او مزي او په بول او براز په مرور د اوقات باندې خو نه ماتيږي الا الاحداث طهارت کماتي او بیا او داسي به ماتي مرور د اوقات به انا فلما ثبت أن حكم الطهارة من الجماع والاحتلام كما ذكرنا كان في النظر أيضا أن يكون بعقلي دليل تقاضا دادا چې حکم د طهارات من سائر الاحداث كذلك د ټول بیا د سینو د قرنګي وي چې طهارت به علي ختميږي چې بول او براز هوا وغيرها ساکن وأنه لا ينبغي ذلك مرور وقت كما لا ينبغي علک پتیرې درو د وخت باندې او داس نه ماتي یو سای چې غسل وکي واغه باندې یو ټیم د منځ تیر شو غسل ماتيږي اله دا پنځم دلیل د زمونږ د جمهور اهل سنت او اهل تسنن علماء چې د هر منځ د پر او داس نه په مقیم باندې واجب ده نه په مسافر تر سوچ اسباب موجبه دی به د سې دی راغلی ان رايناه اجمع ان المسافر يصلي الصلوات كلها پنځن منځونه په یو او داس کولای شي تر سوچ به او داس شوی نه ما لم يحدث انما اختلفوا في الحاضر فوجدنا من الجماع والاحتلام والغائط والبول وكل جماع او احتلام چې حدث اکبر د طهارت اکبر واجبي بول او براز حدث اصغر دا ټول اذا كان من الحاضر كان حدثا کدی حاضر مقیم سړی نه دا موجود شي دا حدث د یا اصغر یا اکبر يوجب عليه طهارت په واجبيږي اصغر یا اکبر فانه اذا كان من المسافر كان كذلك ايضا واجب عليه من الطهارة ما يجب عليه لو كان حافظا ورأينا طهارة أخرى ينقضها خروج من یو بل طهارت کتلې ده چې هغه په تیرېدلو دی وکړه هغه مسال الخفين ده فكان الحاضر والمسافر كذلك سواء ينقض طهارته وطهارة ګوره د مسافر او د مقیم یو شان ته په مرور دی وخت باندې مسماتیږي خروج وقت ما وإن كان ذلك الوقت دا وخت ما معنا براته څوګي وخت ما یو وخت دی اوقات چې د مقیم دی لپاره یو شپه یو ورځ او مسافر دی لپاره درې شپه او وخت شو کنه دوالو په تیرېدلو یومن لیلتن او ورځ او ثلاث ماتیږي
وإن كان ذلك الوقت في نفسه مختلفا في الحسن دا وخت مختلف د مقیم د پاره شپه ورځ د مسافر درې شپې درې ورځې. فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وأن ما ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر وكان خروج الوقت عن المسافر لا ينقض طهارته كان خروجه عن المقيم أيضا كذلك قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك. د قیاس او د نظر تقاضا دار چې د مقیم او مسافر یو حکم د مرور دی وخت سره او داس نه کیږي. وهذا قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد رحمه الله. اوس پغم دلیل ذکر کوي امام طحاوی پغم دلیل راوړي هغه د صحابه او د تابعین او عمل او فتوی دی په دې باندې چې هر مانځه لپاره او 10 فرض نه دال. وقد قال بذلك جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن حزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن ابي عمران الجرمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اصحاب د دریو صحابه او فتوی او عمل نقل کوي چې هر مانځه لپاره او 10 د مقیم مسافر لپاره واجب نه ده او 10 واجبېږي نو په اسباب موجبه ول. أبي موسى الأشعري توزع رسول الظهر فلما حضرت العصر قاموا ليتوزعوا فقال لهم ما لكم أحدثتم یو حمزه مقدره ده هغه ټول ابو موسی ولې څه چل موږ تاسو خو یو ځای ماسپخین مانځن راغلی ولې تاسو بیا د څه شوي چې بیا د سونه کوي فقالوا لا فقال الوضوء من غمام الوضوء من غیر حدث یو سړی چې بیا د څه شوی نه او داس کوي لا یوشک قریبا ان یقتل رجل ابا چې سړی خپل پلار وجني واخاه یو سړی به ورور وجني و عم ترب وجني وابن عمه د ترزوی به وجني او هو يتوزع من غیر حدث او دای به اودس کوي بغیر د اودس نه دي څه مطلب شاخه کتاب کتل ما زوډر خه کتل بده پوی نه شوي آقا مدني وای زما په امت بدس و اخرازي چې دای با کبیره گناهونه کوي غټ غټ گناهونه ارتکاب د حرام وبکې د پلار وجل حرام دي کنه دي کبیره دي کنه دي د اورور د زوی د تر د زوی ماما عام مسلمان وای حرامونه بزان نه ساتي کبایرونه بزان نه ساتي او د فضایل او د مستحبات کوشش وکړي مستحبات په بزان کې راولي فضایل بزان کې راولي و د حرام او کبایرونه بزان نه ساتي ولی او داس مستقبل کو مستحب ده د حصول ثواب ده پاره اوس د وخت وګوره ډیر خلک دي قتلونه کوي عمره تم سود کوي عمره تم پرده حق پوری عمره تم یعنی مستحبات باندې عمل کوي فضائل بزان کرا ولی خو حرامونه بزان الا وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عمرو قال سمعت انس يقول كنا رسول الله كلها بوضوء واحد ما لم دا د انس فتوا د په یو سند نقل کړه چې موږ به ډیر منځونه په یو او 10 کو چې تر څو به یو 10 شوی نو ونه لسل. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني مسعود بن علي عن عكرمة ان سعد رضي الله عنه كان يصلي الصلوات دا د سعد بن ابي وقاص فتوا او عمل ده چې یو المنځ په ډیر منځونه په یو او دا سم کړي تر څو چې به او دا سانو شو خلکو ته حکم کړل. وبه قال حدثنا ابن مردود قال حدثنا ابو سعود عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة فذكر باسناده مثله غير انه لم يذكر عكرمة وزاد وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يتوضا لكل صلاه ويدعو على بیا بدايات وسه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم لیکن علي صاحب چې د هر منظر پر او 10 کا وغه د وجنانه چې او 10 فرض هغه دی وجنه چې علي کثیر المزي دنه مسجد را خارجي دله هغه وجنه به او 10 کول. قال ابو جعفر وليس في هذه الايه عندنا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاه لانه قد يجوز ان يكون قوله ذلك عليه اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثون الا ذلك على القيام وهم محدثون على انهم قد اجمعوا ان حكم المصابر هو هذا وان الرجوع لا يجب عليه حتى يحدث فلما سبب ان هذا حكم المصابر في هذه الايه وقد خطب بها كما خطب الحج. په دې آیات باندې مسافر دس مخاطب د لکه مقیم چې مخاطب د ثبت ان حکم الحاضر فيها كذلك ايضا چې په دې باب کې اوم د مسافر او مقیم حکم یو ده.
وقد قال ابن فهو دا زمون دویم جواب ده چې انهم كانوا اذا احدثوا وای کله بچ صحابه بیا اودس شو لم يتكلم خبر بینک ول ترسو به چې اودس نو کړي آیت راغی اذا قمتم الى الصلاه دا ندی ویل چې اودس دی پاتې بیا وکا ویل الک دا اودس د خبرو د پر شرط نه ده د مانزه د پر د فاخبر ان ذلك انما هو القيام الى الصلاه چې مانزه ته پاتې گئی وان تو محدثون فاغسلوا بعد حدث الله وبه قال حدثنا ابن عمر بن مرة أخرى قال حدثنا عبد الصمد وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن مسعود بن علي رضي الله عنه بذلك ولم يذكر عكرمة وبه قال حدثنا ابن حذيفة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن شريحا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحدة ورا شریح لوی قاضی د تبع تابعی د دیم په یو د سړي منځونه جایز ویل وبه قال حدثنا ابن حذيفة قال حدثنا الحجاج عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن أنه حسن بصری لوی تابعی د فتوا لا یرا بذلک به اس پروانه کې چې سړی د په یو د سپین زمونږونه کوي په دې معلومه شو چې په یو د سړي منځونه کولای چې مقیم مسافر دواړه تر سوچ به او د شوی